अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو کتونکو څنګه یې ښه امید لرم چې ښه به یې څنګه چې تاسو ټول ته پته چې نن سبا هر یو کس وایي چې زه د لاړې یورپ ته او داسې نور خو ممالک ته د لاړې چې هلته کې زه سبق هم وایم او چې کوم دی هلته کې سبق هم وایم او هلته کې زه کار هم ورسره کار روزګار هم ورسره کوم خرچې دپاره هم پیسې پیدا کوم او کور ته دې هم لېږم خاص کر سټوډنټان دا وایي نو ما سره د سټوډنټ متعلق لږ انفارمیشن دی او د هغه سټوډنټ چې کوم آذربایجان ته راتلل غواړي د سبق دپاره د سټډي دپاره هغه سټوډنټ او چې کوم دلته نه بیا امایګریټ کېدل غواړي مطلب ایز ا سټډي باندې تلل غواړي یورپ ممالک ته خاص کر دا ویډیو د یورپ ممالک ریلیټډ د هغه سټوډنټان نور ممالکو ته تللی شي خو چې کوم یورپ ممالک زه دا ویډیو چې کوم د یورپ ممالک ریلیټډ جوړم ځکه چې زما څه ملګري روان دي او تللي دي نو ما چې زه تاسو سره دا انفارمیشن شیر کوم هغه سټوډنټان چې کوم واقعي کې سبق ویل غواړي او هغوی وایي چې مونږ سټپ بای سټپ یورپ ته لاړ شو مونږ سره دومره پیسې نشته یا څه نور څه مسلې دي فاینانشلي مسلې دي یا څه کور نه نور څه مسلې دي نو هغوی بېشکه آذربایجان ته راتلی شي دلته خپله سټډي کولی شي او دلته نه چې کله چوټیانې شي نو په ویزټ باندې هم یورپ ممالک ته تللی شي شینجن ته او د مور دین سټډي دپاره چې کوم دی نو یورپ ممالک ته تللی شي شینجن ته نور کنټریز ته هم تللی شي نو زه به نن تاسو سره دا انفارمیشن شیر کوم چې د یونیورسټۍ به کومه فارمیلیټي پوره کوو چې تاسو یونیورسټۍ نه چوټیانې لئ آیا یونیورسټي چې کوم دی تاسو مکمل کوئ کالج مکمل کوئ دلته سټډي مکمل کوئ نه پس تاسو یورپ ته ځئ نو هغې له کومه فارمیلیټي پوره کول غواړه کومه فارمیلیټي به پوره کوئ تاسو او ایم وی ایس آی کې به اپلای تاسو څنګه کوئ او په دې باندې خرچه څومره راځي نو زه به نن تاسو ته دا ټول انفارمیشن وایم دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو پوه شئ او چې کوم دی نو تاسو هم بیا دلته راشئ او د یورپ دپاره دغه شان اپلای کولی شئ نو هر څه نه مخکې خو تاسو ته زه دا وایم چې تاسو یونیورسټۍ نه بلکل چوټي نه کوئ چې کوم آیا تاسو کوم یونیورسټۍ کې سبق وایي د هغې نه بلکل چوټي نه کوئ لکه مطلب چوټیان ته کولی شئ خو دومره چوټیانې به ترې نه کوئ چې تاسو هغوی بلیک لیست کې واچئ یا تاسو چې کوم دی نو تاسو جرمانه شئ یا تاسو فاین شئ یا چې تاسو چې کوم دی نو ریزلټ خراب شي که نه په یونیورسټۍ کې زیرو مطابق او بله خبره دا ده چې جنګ جګړې به دلته کې نه کوئ یونیورسټۍ کې یا استادانو سره مس بیهیویر به نه کوئ هغې په وجه ستاسو کاریکټر هم خرابېدی شي او نور هم تاسو ته چې کوم دی نو ډېرې زیاتې مسلې راتلی شي او بله خبره دا ده چې کوشش به کوئ چې محنت وکئ سبق له راځئ چې سبق ووایي ښه برابر چې یونیورسټۍ کې مارکس ښه راشي او ګریډ ښه راشي A ګریډ راشي A1 پلس ګریډ راشي چې داسې ګریډ تاسو راشي او که تاسو چې کوم دی نو د یونیورسټۍ تاسو آیا که تاسو یورپ ته د ویزټ دپاره ځئ نو تقریبا آذربایجان کې جون جولای د یونیورسټۍ چوټیانې کېږي چې هر کله هم چوټیانې شي نو هلته نه تاسو چې کوم دی نو د یونیورسټۍ نه مطلب چې ستاسو حاضري ښایي د هغه ښایي نو هلته نه به تاسو ان او سي لیټر راغوښتلي د یونیورسټۍ نه د چوټیانو دپاره چې او دا مونږ سره دا سټوډنټ ته دی مونږ سره انرول دی ای به تاسو لپاره لیټر کې دا ولیکي چې دا سټوډنټ ته دی مونږ سره انرول دی او د کارکردګي ښه ده مطلب جنګ جګړې نه کوي چوټیانې نه کوي دا زموږ ډېر ښه سټوډنټ دی به تاسو له ان او سي لیټر درکړي او هغې کې به ستاسو چې څومره ویزټ دپاره ځئ یا ستاسو څومره چوټیانې دي چوټیانې به تاسو له پکې ولیکي نو یونیورسټۍ نه بغیر حاضري نه کوئ او چې کوم دی جنګ جګړې به نه کوئ کرکټر به نه خرابوئ ځان له کوشش به کوئ چې محنت وکئ مارکس ښه راولئ نو که تاسو آیا د ویزټ دپاره ځئ نو تاسو په چوټیانو کې تللی شئ د یونیورسټۍ چوټیانې کېږي نو ټول نه مخکې تاسو ته زه د ویزټ وایم آیا که تاسو د ویزټ دپاره ځئ نو تاسو یونیورسټۍ چې چوټیانې شي نو تاسو د ویزټ دپاره یورپ ته تللی شئ د هغې دپاره خو چې کومه فارمیلیټي پوره کول هغه تاسو ته ما ووي دا په ویزټ کې هم دا په ایجوکیشن کې هم دی چې یونیورسټۍ کې به کاریکټر ښه ساتئ وغیره وغیره نو چې کله ستاسو چوټیانې شي نو تاسو به سمپلي یو ان او سي لیټر راولئ ایم وی ایس آی نه او خپل بینک سټیټمنټ به ستاسو نو هغه به اټیچ کوئ ورسره او بله خبره دا ده چې ستا کوم ایجوکیشنل ډاکومنټس دي چې ته آذربایجان کې سبق وایي هغه به ورسره اټیچ کړي او خپل سټوډنټ کارډ او هر څه به چې کوم دی نو اټیچ کړي اوریجنل پاسپورټ خو ایټلیسټ چې تاسو سره په ډاکومنټس کې منیمم 3 منثس تاسو سره ټیم وي په ډاکومنټس کې چې د 3 میاشتو ټیم وي تاسو سره په ډاکومنټس کې هله به تاسو اپلای کوئ چې 3 میاشتو نه کم وي تاسو اپلای نه کولی شئ او مه کوئ
نو چې د 3 میاشتو مطلب تاسو کاغذونو پاسپورت او نور داسې ټریولینګ ډاکومنټس کې چې 3 میاشتې ټیم ای انو تاسو چې کوم دینو اپلای کولی شئ سمپلی ان او سی لیټر به راوالي پاسپورت شته تاسو سټوډنټ کارت شته تاسو ایجوکیشنل ډاکومنټس شته تاسو او د دې ځای چې کوم دینو تاسو امیګریشن کارت شو څنګه چې موږ ټمپرری ریزیډنسي وایي تاسو سره هغه شوه تاسو سره دا به تاسو وړئ او ایم بی ایس آی کې به تاسو چې کوم دی نو خپل کیس جمع کوئ د وزټ لپاره هغه یې مینیمم ورځې چې کوم دی نو 15 ورځې علي او میکسیمم چې کوم ورځې علي نو زیات نه زیات یو میاشت علي یا یوه نیمه میاشت علي چا قسمت ښي ویزه ورته ضرور لګي نو په 5 شپږو ورځو کې هم چې کوم دی د هغه کیس راشي ویزه ورته ولګي بقایا خو نور د الله پاک کارونه دي قسمت خبرې دي خو دلته نه ویزې لګي ډېر غټ غټ چانسونه راځي او ویزې واقع ده چې لګي دلته نه یورپ ته هم لګي نورو کنټریز ته هم لګي په ویزټ باندې هم لګي په سټوډنټ باندې هم لګي نو دا خو د ویزټ دغه شی د ویزټ په دې خرچه څومره راځي نو آی تھنک په ویزټ باندې خرچه راځي چې کوم د ایم بی ایس آی نوره خو خرچه نشته چې کومه د ایم بی ایس آی فیس دی نو تقریبا $100 دی یا څه کم $100 دی داسې د ایم بی ایس آی فیس دی بس به تاسو جمع کوئ بقایا ستاسو کیس پورې ده چې څومره ستاسو کیس مضبوطي څومره ستاسو د خپل سټډي سره یا د ملک سره څومره ستاسو ټایز مضبوطي څومره ستاسو کیس مضبوطي او څومره تاسو سټرانګ ایویډنس ورکوئ نو دومره به تاسو ته ویزه په اسانه لګي ضر به لګي او امید دی چې لګي به ولګي ها اوس تاسو تمام هغه سټوډنټان چې کوم دلته کې سټډي کمپلیټ کړي او د هغې نه پس هغه نورو یورپي ممالک ته یا کینیډا اسټریلیا داسې نور ممالک ته ترکي شوه نور ممالک ته چې کوم دی هغه د سټډي دپاره تلل غواړي نو هغه به څه کوي هغه به چې کوم دی چې کله د هغه سټډي مکمل شي نو د هغې نه پس به هغه د یونیورسټۍ نه چې کوم خپله ډګري هغه به راوالي یونیورسټي چې پیسونه میسونه یې ورکړي هر څه یې کلیري نو هغوی به دی له یو لیټر ورکړي چې او دا موږ سره سټوډنټ د خو خپلې مارکس راوړي دي دا خو خپلې هر څه برابر دي مطلب چې ستاسو مارکس ښه صحیح هر څه ښه صحیح او هغې نه باوجود ستاسو بیهیویر خو یونیورسټۍ کې او تاسو سټډي په A1+ A ګریډ کې ښه ښکلې سټډي تاسو مکمل کړه یونیورسټۍ فیسونه هر څه ورکړي دي تاسو نور اکټیویټیز ښیي یونیورسټي به تاسو له لاسټ کې چې تاسو کله پروګرام کمپلیټ شي آیا هغه د بیچلر دی آیا هغه د لینګویج دی آیا هغه د هر څه دی پروګرام تاسو کمپلیټ شي آینه پس به تاسو له یونیورسټي یو لیټر به تاسو درکړي چې د موږ سره سټوډنټ د دلته سټډي مکمل کړه د نور اکټیویټیز خو مارکس یې ښه دي او د بیهیویر ښه دی نو دی دلته نه چې کوم دی نو فارغ شه د سټډي دلته کمپلیټ شوه د نورو ملکونو ته یا خپل ملک ته واپس تللی شي یا نورو ممالک ته چې کوم دی دی تللی شي یو خو دا چې د اذربایجان سټډي چې کوم دا انټرنیشنل ده او ښه سټډي د ویلیو شته په نور ممالکو کې او د دې ملک هم ویلیو شته د دې د ټمپرری ریزیډنسۍ هم ویلیو شته نو هغه به تاسو له یونیورسټۍ بدل دغه لیټر درکړي بل چې کوم ستاسو سټډي کمپلیټ شوي هغه ډګري یا هغه هر څه چې دي کاغذ مطلب ډګري دا ډاکومنټس دي ټول ایجوکیشنل ډاکومنټس ډګري پلس د دې ځای چې کوم ټمپرری ریزیډنسي ده پاسپورټ شو او بینک سټیټمنټ شو او نور داسې دې سره ریلیټډ ډاکومنټ شو او چې کوم دی نور داسې ایجوکیشنل ډاکومنټ شو هغه به تاسو راوالي ایم بی ایس آی کې به یې جمع کوئ او که خیر انشاءالله که رب ته منظور وي نو 15 ورځو کې بس تاسو ویزه تاسو ته ولګي که رب ته منظور قسمت کې یا ګنې زیات نه زیات یوه نیمه میاشت کې به تاسو ته ستاسو ویزه ولګي که د یورپ دپاره اپلای کوئ که د هر ځای دپاره اپلای کوئ او د هغې زما چې څومره خیال دی د هغې فیس هم $100 دی که $150 دی که شان د هغې فیس هم دی یا د دې نه به کم وي دا که شان د هغې فیس هم دی نو خرچې مرچې دومره نشته او بل تاسو چې کوم دی د سټډي دپاره یا د ویزټ دپاره تاسو نورو ممالک ته تللی شئ خو ډیپینډس تاسو د کیس پورې کوي چې څومره ایویډنس مضبوطي څومره ستاسو کیس مضبوطي او څومره تاسو ښه دلیلونه هغوی له ورکړه بینک سټیټمنټ ښیي چلیدلی او تاسو نور اکټیویټي دې ملک کې ښیي د خپل یونیورسټۍ کالج سره ښیي نو تاسو ته ویزه ولګي که رب ته منظور وي انشاءالله او بس دغسې انفارمیشن و ویزې سره ریلیټډ ما چې زه ستاسو ټولو ملګرو سره شیر کړم چې کوم خلک دلته راتلل غواړي یا کوم سټوډنټان دلته دي هغوی تلل غواړي او یا نور سټوډنټان دلته راتلل غواړي او بیا هغوی مخکې تلل غواړي دا هغوی دپاره دا انفارمیشن دی او دا ویډیو وګورئ لایک یې کوئ شیر یې کوئ او ملګرو سره یې شیر کوئ چې څوک دلته راتلل غواړي او څوک دلته کې دي هغوی مخکې تلل غواړي په اخري کې تاسو ته زه دا یو خبره کوم چې هغه دا خبره ده چې دلته کې به تاسو ته پاکستانیان شو پنجابیان شو انډین شو داسې ډېر خلک به تاسو ته ملاویږي خو هغه به ای ایجنټان نو د ایجنټانو نه بلکل لرې اوسیږئ
خپل مهنت کوئ، خپل کوشش کوئ، په خپله کیس جمع کو، زیات نه زیات پسو شي، خو ویزه به ستاسو ریجیکټ شي که نه، هېڅ خبره نه ده. را روان کال بیا ورکوي، بیا به یې ورکوي، او چې کوم دی نو خیر د زیات نه زیات څه چل به وشي، ستاسو $100 یو نیم $100 به ضایع شي، او خو دا چې ستاسو به ایکسپیرینس هم وشي، تاسو به دوکو طریقو نه هم بچ شئ. نو که ایجنټ په لاسو باندې ورغلی یم به تاسو نه په لکونو پیسې به هم باندې نه والي، او چې کله یې دنه پیسې واخیستې نه به د ایجنټ پته ولګي نه به ستاسو د پیسو پته ولګي. نو مهرباني وکړئ چې د ایجنټانو نه لرې اوسئ. دلته ډېر خلک په تاسو ته میلاویږي، به ته وایي چې موږ د دوره $5000 راکړه، $10000 راکړه، $8000 راکړه. د دې ځای خپل خلک ازریان هم کیدای شي، یا پنجابیان، پاکستانیان، انډین، دا ټول کیدای شي که نه، هر قسمه خلک کیدای شي په دنیا کې، په هر یو ملکونو کې هر ځای ښه بد خلک وي. نو د ایجنټانو نه بالکل لرې اوسئ او د ځان خیال به ساتئ ډېر ډېر.